پیش وي. د دې نه علاوه ابو داود شریف کتاب اللباس کې راغلی دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ثلاثه درې کسان لا یکلمهم الله یوم القیامه، الله پاک په ور سره خبرې نه کوي د قیامت په ورځ، ولا ينظر الیهم او نه به ورته نظر رحمت کوي، ولهم عذاب علیم، د دې لپاره به دردناک عذاب وي، سخت عذاب به ولا الله پاک د قیامت په ورځ باندې ورکوي. حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه، ابو ذر غفاری دا غفاری دی ها، ابو ذر غفاری رضی الله عنه د خپل نوم جندب ابن جناده رضی الله عنه دی. هغه ناستو هغه عرض کو یا رسول الله خابو وخسروا من هم، خو تبو برباد دي دا خلق، قیامت په سخت ورځ به الله پاک دی تاړو نظر کرم نه کوي او نه به ورسره خبرې کوي نه به ورته ګوري، دا خو تبو هلاک دي دا خلق. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل پاګه کې یو د المنفق سلعته بالحلف الكاذب، چې خپل سامان خپل سودا د په دروغجن قسم باندې بل باندې خرڅ کی، بل کس دوکه کی قسم مو د دروغ وخوري او خپل سودا په خرڅ کی. نمبر 2 والمنان او احسان جتلا وهون کې چې چا سره نیکیو کې او بیا وتاغه نیکی یادې، دا دویم نمبر شو. او دریم نمبر څوک دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل المسبل ازاره، چې دا ګیټه پټي وي په پنسو کې، دا ډېر لوی جرم دی او دې باره کې ډېر لوی وعیدات راغلي دي. ګیټه پټي وي په پنسو کې د قیامت په ورځ بدله خدای پاک ډېر لوی عذاب ورکوي.